دا عزتمندو د مؤمناتو جذبه وا دا جذبه وا دا ابو سعید خدری فرمایي حضور له یو وفد راغی د نساو د زنانو او هغه وفد د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه دا مطالبه وکړه مطالبه سوا و یا رسول الله ستا صحابه تاسو سره ناست حدیث در نزد کوي شپه ورځ درنه حدیث زده کوي شپه ورځ ستاسو مبارک چې کوم دی څه کوي تعلیماتو نه هغې فیضیاب کیږي نو یا رسول الله مونږ خو کورونو کې یو مونږ دپاره هم یو ورځ داسې مقرر کا چې په هغې کې مونږ هم تاسو نه دا مبارک حدیث اورو په هغې کې مونږ ته هم تاسو د دین پیغام راکوئ حضور والله یو ورځ مقرر کړه دا به چې کوم دی د هغې مطالبې وې بل جماعت راځي و یا رسول الله سړو خو نمبر یوړو په څه کې یوړو وی تاسو مبارکو سره شپه ورځې ګرځي جهادونه در سره کوي او تاسو سره شپه ورځې لګیا وي نو د هغې په عملنامه کې به جهادونه هم وي تاسو سره به یو شانت معیت هم وي ستاسو خدمت به هم وي ستاسو په میدان کې ستاسو د دین دپاره به د هغې قربانۍ هم وي نو یا رسول الله په میدان د محشر کې مونږ هم غواړو دا چې زمونږ په اعمالو کې هم دغه څیزونه راشي نو مونږ ته هم اجازت راکا زما جانان ورته فرمایي چې په خپل کور کې تاسو ناست یې د خاوند د عزت او د ابرو خیال ساتئ د خپل کور د عزت او د ابرو خیال ساتئ چې ستاسو خاوند لګیا وي په میدان جهاد کې جنگ کوي اول تک سخترین جنگونه کوي د هغه وینې بهیږي چې هغه له الله هلته کوم اجر و ثواب ورکوي دغه اجر و ثواب به الله تاسو له په خپل کور کې درکوي هغې به چې د حقوقو اواز کو حقوق به داسې وو د دې حقوقو دپاره به اواز کو هغې به یا رسول الله هغې نیکۍ ډېرې وګټلې مونږ کمې وګټلې نن څه چل دي نن په نیکۍ پروا نشته نن حقوق څه ته ویلی شي نن حقوق دې ته ویلی شي چې مونږ به اواره ګرځو مونږ به کلو ګرځو په مونږ باندې به د چا اډر نه چلیږي په مونږ باندې به چې کوم دی څوک منې نه کوي چې نه ته ولې لاړې کور نه څه ټایم لاړې څه ټایم راغلې زمونږ حقوق د نن زمانې حقوق دا دي او په 8 مارچ باندې بل ورځ چې کوم د حقوقو دن مناویږي او په هغې کې کومه مطالبه کیږي هغه هم دا ده هغه هم دا ده چې مونږ دغه حقوق غواړو په هغې کې چې کومه ناره ده میری جسم میری مرضي زما جسم دی زما مرضي ده بل جما باندې سویمه ده زه وایم چې دا ستا مرضي وه نو ته خو د خپل جسم مالکه نه یې چې ستا مرضي وه نو تا په خپل جسم کې ته بیا جنۍ څنګه پیدا شوې ښځه څنګه پیدا شوې ستا مرضي نه چلیږي ستا په جسم باندې مرضي به د الله جل جلاله وي او د اسلام به وي چې اسلام څنګه چلی عکسې به چلیږي حضور فرمایي مسلمان خو د اسلام د راوړو نه پس د هغې اوښ غونده کې دی چې د هغې مهار د هغې د مالک په لاس کې وي د هغې واګې د هغې د مالک په لاس کې وي ته چې اوس کلمې په بنیاد باندې بیا تکړه شه ووایه چې زما د پاکستان چې د اسلام په نوم آزاد شوی دی زما په دې کې ځای نشته زه چې کوم دی د اسلام نه څه کېږم بار کېږم ځمه مغرب ته چې بیا خپل قدر تا ته پته ولګي چې بیا هلته کې ستا قدر تا ته پته ولګي چې ازادي څه ده د هغې ازادي ناشنا ده د هغې مثال داسې دی لکه یو ځنګل او په هغې کې خونخوار درندګانو خونخوار درندګانو د ځنګل نه چې کوم دی بعضې درندګان راله چې ویې کتل مخامخ چې کوم دی 100 یو شپونو او هغه سره به خپلې ګډې وې د هغې نه کلک حصار تو کړی و ډنډه به ورسره په لاس کې وه چې کم خونخوار به راته زمرې به راته همدارنګې شرمخ به راته ده به چې کوم دی د دې خپلو ګډو حفاظت کو نو هغې نه یو کس یو خونخوار درنده راغی او د شپې شپې د ګډو سره میلاو شو ورته یې وې دا څنګه چل دی ستاسو د مالک خو تاسو په دې ټول دغه کې بند کړي یې ګیر چاپېره شپولې دنه کلک تو کړی دی او بیا درته لاس په نامه ولاړي او بیا ورسره چې کوم دی ډانګ په لاس کې وي تاسو اړو ازادۍ ته پرېږدي نه څومره لوی ازادي د بهر ته روځئ وګرځئ د ځنګل ته راشئ ګیر چاپېره وګرځېږئ وګرځېږئ ګیر چاپېره ده خو تاسو په دې قید کې بند کړي یې او ستاسو له چې کوم دی څه کوي ګیام دله دلته راوړي هم دلته درته اچوي او چې لږې تاسو بهر ته وځئ چوکه ورسره واپس هم را دننه کي وایي دننه شئ نو ستاسو د خپلې ازادۍ دپاره بغاوت وکئ د خپلې ازادۍ دپاره چې کوم دی اواز پورته کئ اکا ګډې ډېرې کمکلې وې هغه راغلې او نورو ګډو ته یې وې چې دا خو رښتیا دی مالک خو موږ ستم پرې نه ښودو بس ګیام راله دلته راوړي خوراک هم راله دلته راوړي چې زمونږ څه ضرورت وي اوبه هم راله دلته راوړي او بیا چې کله مونږ بهر ته وځو مونږ وایو مونږ به دې ځنګل ته لاړ شو مونږ به دلته لاړ شو چونکه ورسره یې واپس مرادن نه کي لہذا مونږ د دې خلاف بغاوت کوو بس بل ورځ چې مالک راغی ګډو ته مخامخ شو هغې ټولو چغې جوړې کړې او څوک په یو طرف ته منډه وایي څوک بل طرف ته منډه وایي څوک بل طرف ته منډه وایي د تپوس وکړه ګوره دا یو مثال ذکر شوی دی د تپوس وکړه
چې آخر وجه څه ده څه چللی وي موږ ازادي غواړو لہذا موږ ستا د قید نه ځان ازادول غواړو هغه ډېرې پوهې کړې چې دا ازادي نه ده دا ستاسو بربادي ده دا تاسو څه کوئ هغه بیډیا چې تاسو له راغی هغه شرمخ چې راغی ستاسو دشمن دی هغه ستاسو ازادي نه غواړي چې تاسو آزاد شئ بلکې هغه خپل ازادي غواړي چې تاسو مات آزاد شئ هغه تاسو ماتول غواړي هغه تاسو خوراک هغه وږي دی دوی وی نه نه هغه زموږ د حقوقو خبره کوي هغه زموږ د ازادۍ خبره کوي چې داسې چلو شو چې ښه ستاسو د ازادۍ خبره کوي بس ټیک ده صحیح ده دروازه یې ورته کولاو کړه دی په ارام کېناسته ځای چې چېرته ځای نو لاړې شئ چې چېرته ځای بس لاړې شئ وګرځئ ګیاګانې مه خورئ ګیر چاپېره شنې شنې ګیاګانې دي وخورئ ځنګل ته هم لاړې شئ چې مالک په سار له باندې راغی دوی یوه ورځ چې کوم دی ټولې خوشحالۍ باندې یو خوا منډې بل خوا منډې چې مالک په سار له باندې راغی چې ویې کتل شرمخانو چې کوم دی خپلې مزې کړي دي همدارنګې چې کوم دی څه کړي دي زمرو خپلې مزې کړي دي د چا نه سر خوړلی دی د چا ټوله خوړلې شوې ده د چا خپې پاتې دي د چا سر پاتې دی د چا وینې ځای په ځای پرتې دي ده ورته وی داسې دا خپله چوکۍ ونیوله وي ما درته وی نه چې دا ازادي ستاسو دپاره ډېره خطرناکه ده دا ازادي نه ده دا بربادي ده دا تاسو بربادول غواړي نن مغرب زمونږ زنانو ته د دکې ازادۍ خبره کوي هغه زمونږ نیکخوا جوړېدی شي ماله جواب راکوي سوال نه پیدا کیږي هغه زمونږ د زنانو نیکخوا جوړېدی شي هغه د هغې د حقوقو خبره کولی شي او وایي چې دا مسلمان د دې خپلې کور دپاره چې دا څنګه ځان چې کوم دی څه کوي شپه ورځ تباه کي ګوډ چاري کوي همدارنګې چې کوم دی څه کوي همدارنګې لګیا دی په ځنګلو کې برو لوی لوی ونو ته خیږي د مرګ سره لوبې کوي دړې کوي دا چې کوم دی کویان لاندې کویانو ته کوزیږي غټې غټې بوجۍ چې کوم دی په څه باندې چې زما ښځه په کور کې په حیا باندې وخت تېر کړي زما بچي په کور کې په حیا باندې وخت تېر کړي زه هغې له په خپل کور کې په خپل ځای باندې د هغې هر یو څیز چې کوم دی زه برابر کړم مغرب ورته وی نه نه روزی د دې مسلو نه دا خو ستاسو حقوقو باندې حمله ده دا خو ستاسو حقوق سلب کوي نو هغه زنانه چې هغه کمکلې وي هغې د دې په دې خبرو کې راشي هغې به هر طرح وځي چې هغې به هر طرح وشي هغه د دغې معاشرې نه چې کومه معاشره کې تا ته عزت ملاویږي د مور په صورت کې د خور په صورت کې د ښځې په صورت کې هغه د هغې نه بغاوت وکړي او زما خپل جسم دی زما خپله مرضي ده نو چې کم خلک د دغې هوس دپاره هغې بېتابه ناست دي بیا د هغې شکار جوړ شي خو دې ته پته مو نه لګي چې زما تباهۍ آغاز د کم وخت نه وشو زه څنګه تباه شومه زه څنګه برباده شومه نن مغرب کوشش وکړه شروع وکړه او هغه چې کوم دی خلک یې په موږ او تاسو کې هغه لکه د زهرو غوندې ګیر چاپېره خواره شو د دې دپاره چې مسلمان حیا عزت او ابرو چې دی دا بلکل نیلامه شي او حقوق ستاسو حقوق ما وی چې د حقوقو خبرئ د برابرۍ خبرئ چې سړي دومره چې سړي داسې کوي زه به هم کومه نو دا کمې ښځې زه د عامو ښځې خبره نه کوم دا کمې ښځې چې دا خبره کوي چې موږ له دا برابري پکار ده چې سړي داسې کوي موږ به هم داسې کوو نو آیا موږ د دې خبرې حق نه لرو چې موږ ورته دا وایو چې ته خو په خپله باندې صرف په دې حقوقي برابري غواړې چې ته دومره ځان د سړو سره برابرې بیا تکړه شه د سیمټو بوجۍ هم اوچتې که چې دومره ځان د حقوقو کې برابرې نو بیا تکړه شه کویانه مو که نه بورونه مو که بیا غټ غټو ونو ته مو خېجه بیا دړې مو که بیا دا سړي چې شپه ورځې لګیا دي او د پوزو او د سترګو د خولې پته نه لګي او دومره په دوړو کې چې کوم دی ډوب پراته وي نو بیا ته شپه ورځې میکپونو باندې ځان له ولې چې کوم دی دا ټایم ضایع کوې بیا لاړ شه لږ دغه کارونه مو که او په دغې کې هم چې کوم دی وربوخته شه چې تا ته پته ولګي چې حقوق څنګه وي تا ته د سړي د عظمت اندازه ولګي تا ته چې الله هغه الرجال قوامون علی النساء چې الله فرمایلی دي چې تا ته پته ولګي چې سړي په ځان باندې څومره سختې تېروي څومره تکلیفونه تېروي صرف د دې دپاره چې زما دا ښځه په خپل کور کې په حیا او په عزت باندې ژوند تېر کړي په هغې حقوقو کې برابري نشته برابري صرف بې حیایۍ کې ده کلو مخ ګرځېدو کې ده برابري په دې کې ده چې زه بازار کې سړی ګرځي زه به هم بازار کې کلاو ګرځم هغه چې کوم دی کلاو د هغه دپاره څه روک ټوک نشته زه به هم دغسې کومه یاد ساته عزتمندو دا داسې خلک چې دي دا د دې معاشرې ناسور دی پوهېږئ دې باندې او بیا څوک چې د داسې خلکو سرپرستي کوي پاکستان کې د ټولو نه لوی مصیبت دا دی چې د دقسې خلکو سرپرستۍ روانې دي د داسې خلکو د دې مارچ دپاره 8 مارچ به راشي تاسو به وګورئ ځای په ځای باندې میډیا به دومره کوریج ورکوي چې دومره به چاته هم نه ورکړی او د هغې حقه نارې به بیا ستا بچي ګوري چې والله هغه انسان کتی هم نشي د دې وجې نه
یاد ساته عزتمندو د بابا جي داسې اشعار زه په دې وخت کې را یاد کم چې هغه زمانه هغسې وه چې دا زمانه یې لیدلې وه نو بیا به څنګه وه بابا جي مبارک په اکه ټایم کې فرمایي هغه ټایم کې فرمایي وایي عجب اسمان دی عجب تاویږي عجب دوران دی عجب تیریږي بالا نشین شل کند اغوستونکي شاهان خپې ابله سرتور ګرځېږي ادب د پلار په زوی کې کم شو زوی هم د پلاره نه خوشحالیږي مور خوري سپېړې د لور د لاسه لور هم د مور په اور سوځېږي او استاد شاګرد خوښ سره نشو د یو د بل نه په زړه نولیږي او نوم د سیالی او پښتو شته دی ولې پکړو یې څوک نه پوهېږي نوم د سیالی او پښتو شته دی وگر پکړو یې څوک نه پوهېږي سیالي او پښتو خو هر څوک وایي دا زما غیرت دی دا زما پښتو ده خو په غیرت او پښتو باندې څوک پوهېږي نه د خلکو د غیرت جنازې ووتې نوم د سیالی او پښتو شته دی ولې پکړو یې څوک نه پوهېږي مولا د ملشه محمد امینا دوران نازک دی خلک خوښېږي والله العظیم چې داسې حالت ته وګورو انسان ځان باندې ویریږي پکار دا ده چې مؤمنان مسلمانان د حضور غلامان د داسې خبرو لاسنیوي وکړي اوس چې کله هم څوک د دې د لاسنیوي دپاره اواز پورته کوي د دې د مخنیوي دپاره اواز پورته کوي چې زه چې کم دی څه وکړم د دې زه مخنیوي وکړم او زه ودرېږم دې د مخې ته چې خبردار دا ملک د اسلام په نوم جوړ دی د حضور په نوم جوړ دی د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې جوړ دی چې ډېر تکلیف دی چاته لاړ دي شي مغرب ته لاړ دي شي مغرب ته چې چاته ډېر تکلیف دی په دې کې د اسلامي اقدارو به تحفظ کیږي په دې کې به د اسلام تحفظ کیږي په دې کې به د حضور د عزت او د ناموس تحفظ کیږي په دې کې به د اسلامي اقدارو تحفظ کیږي او چې اسلامي اقدارو پورې ټوکې کیږي نکاح پورې ټوکې کیږي د زنانو له چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي هغې پورې ټوکې کیږي نو د دغې خلکو ځای پاکستان نه دی دا خلک دی وځي چېرته بهر ته مګر افسوس دا دی نن په اسلام پسندو باندې دا ملک تنګېږي نن چې څوک د اسلام دپاره اواز پورته کوي په هغې باندې دا ملک چې کوم دی څه کېږي چې صرف احتجاج د دې دپاره وشو چې د حضور د عزت او د ناموس مسله وه د هسې عملونې خلاف د هغې خلاف مقدمات جوړېدي چې د تحریک لبیک د کارکنانو خلاف چې 80 کسانو ته شپږ اتیا کسانو ته 2 پیرې عمر قید اورودل کېږي او هغې ته وایي چې تاسو څه مجرمان یې ډېر غټ نو چې څوک علل اعلان د اسلامي اقدارو مذاق اړوئ د نکاح مذاق اړوئ د حضور د عزت او د ناموس دغې غدارانو ته ریلیف ورکوي او څوک چې کوم دی په دې وطن کې اسلامي اقدارو خلاف راوځي نو بیا زه وایم په عقل ته بیا زمونږ ادارې ولې خاموش دي هغلته بیا زمونږ چې کوم دی سرکاري ادارې با اختیار ادارې ولې خاموش دي لہذا د تحریک لبیک یا رسول الله خیبر پختونخوا دا پرزور مطالبه ده چې د دغسې د فحاشۍ د اوریانۍ دا دومره چې کوم دی مارچ چې په هغې کې صرف علاوه د فحاشۍ او د اوریانۍ نه بل څه نشته دا د دې امت مسلمه د دې مسلمانانو د جذباتو قدر وکړي د دې د غیرت قدر دې وکړي او دا د فلفور د بندېدو اعلان وکړي او د دې دپاره د مکمل طور باندې څه چلو شي د دې دپاره د مکمل طور باندې باضابطه طور باندې قانون سازي وشي چې پاکستان کې چاته د هغې نارې اجازت نشته چې کومه ناره د اسلام سره متصادم وي چې د کومې نارې ډایرکټ ټکراو د اسلام سره وي د حضور د دین سره وي پاکستان جوړ د اسلام په نوم باندې دی عاشق صادق به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي او زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي کله آزاد به مونږ ته یا الله دا خپل قرآن شي کله به دا تورې تیارې د دلالت ورکې شي د زخمي زړونو نم بهر دغه ارمان شي کله او د محمد امین ارمان دی چې شري ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي او یا به فرمایل خدایا د حضرت غریختونی امت څه شلو خدایا د حضرت غریختونی امت څه شلو چې د یوې مسلمان خور په عزت باندې بیا ټوله دنیا سره جنګونه کول خدایا د هغه عدد زمونږه څه شلو
خدای د حضرت هغه رښتونی امت څه شلو هغه مسلمان چې پکې ډېر و غیرت څه شلو خدای چې د دین په پت به لوبې کړې په سرو وینو هغه حقانی مسلم لایق د جنت څه شلو خدایا هغه شداء علی الکفار رحماء بینهم یا رب زمونږ د قوم د ښکلې صفت څه شلو لوړې شوې ماڼۍ په دولت یا ډمانو وخوړو خدای هغه ستا رضا دپاره دولت څه شلو او علم د دنیا او د ریا علم د ریا او تکبر دنیا دپاره شو خدای هغه علم د حضرت وراثت څه شلو او رب محمد امین ډېر تنگ په پېښور کې دی محمد امین ډېر تنگ په پېښور کې دی هغه د جانان په در کې درد او لذت څه شلو الله کریم دی زمونږ او ستاسو د دې وطن نه د فحاشۍ او د اوریانۍ دا غاړې ختمې کړي او چې څوک دې ته چې کوم دی دوام ورکوي الله دې د خپل قهر په څپېړه باندې والي